نحمده ونصلي علی رسوله کریم. عزتمند مسلمانانو، پېښور کې بیا دماکه وشوه او زمونږ مسلمانان په وینو کې صرف پراته دي. آخر زمونږ د مسلمانانو څه وجه ده؟ مسلمانان نن په څه باندې قتلیږي؟ د هر سیټ نه مسلمانان په تباهۍ کې اخته دي او په بربادۍ کې اخته دي. د هغې غونډو نه یو غټه وجه دا هم ده عزتمندو مسلمانانو چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره نوجوانان صحابه ناسو او صحابه نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي زما صحابه په تاسو یو داسې وخت را روان دی چې دا غیر مسلمه په تاسو باندې داسې غالب شي څرنګه چې انسان وږی وي او په درستخان باندې غالب شي او درستخان باندې کیني روټۍ ته کیني او روټۍ خوري. دغه رنګ یو په تاسو باندې دا غیر مسلمه دغه شانتي غالب شي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل په تاسو کې به د وهن بیماری ولګي. نو صحابه تپوس کوي ومل وهن یا رسول الله، وهن څه څیز دی یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل حب الدنیا و کراهیت الموت، د دنیا محبت دی او د مرګ نه هغه یره نشته دی. نن د دنیا محبت دی او هر څېړ نه مسلمان په وینو کې لطفت دی. عزتمند مسلمانانو، نو الله جل شانه دې په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي او څوک چې وفات شوي دغه دماکو کې الله یې د هغوی کامل مغفرت نصیب کړي. کوم زخمیان دي الله جل شانه دې ورته صحت کامله عاجله نصیب کړي او الله جل شانه دې ټولو مسلمانانو حامی او ناصر شي او مددګار شي. جزاک الله.